بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زم علي حضرت باچا او تاسو ګورئ علي باچا ټي وي. نن چې په کومه موضوع باندې تاسو سره زه خبرې کوم نو هغه زما په خیال چې د هر خاص او عام مسله ده، خاص کر د غریبانانو. هغه خلک چې د هغه بېوسه دي، غریبانان دي او د هغه وجه دا چې ګرمي شروع شوې ده او بجلی نشته. صفا خبره د بجلی نشته. تاسو ته پته ده چې د پېښور په مضافاتي علاقو کې، بلکې زه خو دا وایم چې صدر ایریا ده زمونږ ټاون 3 دا، خو ټاون 3 د صدر سره د کینټ بورډ ایریا سره نږدې ده، دې ته نږدې ده او دلته پوره شپه بجلي نه وي. هغې کې شاهین کالوني ده، هغې کې سواتي پاټک دی، باړه ګیټ دی پکې، ارباب لنډي دی پکې، یا دې خوا دا مضافات دي. د شپې بجلي نه وي، د ورځې هم زما په خیال په 24 غنټې کې هارډلي 4-5 غنټې بجلی راځي. چې کله راشي نو هم وولټیج ډېر زیات کم وي، اوبه نه خیږي او په جوماتونو کې اکثر د اوبو شارټېج، خلک فریاد کوي او اے سی ګان او فریجونه هم خلک وایي چې دا یا خو دا دی چې بجلی راشي نو ډېر په تیزۍ باندې راشي، وولټیج د هغې چې فلکچویشنز کوي نو ډېره غټه مسله ده. شکایتونه دي دا اوس نه دي، خو خاص کر چې کله نه ګرمي شروع شوې ده نو دا قصه ډېره زیاته سیریس شوې ده. دا ما تاسو ته د یوې علاقې مثال ووې. نور خو په سوشل میډیا نن سبا دومره زیات پوسټونه میسیجونه راځي چې د ښار هغه علاقې کم چې مونږ ګڼو چې دا هغه علاقې چې هغه په ښار کې مونږ شمارو یا هغې ته مونږ پوش علاقې وایو، هلته نه هم ډېر زیات شکایتونه راځي د لوډ شیډینګ. مین خبره دا ده چې زمونږ وزیر اعظم شهباز شریف اوس اعلان کړی دی چې 7 روپۍ یونټ چې دی ارزان شوی دی. د کله نه چې شهباز شریف په حکومت کې راغلی دی نو هغه تیر نگران دور خو به زه نه یادوم، وزیر اعظم اعلان کړی دی چې 7 روپۍ یونټ د بجلی چې دی هغه د ګریلو صارفینو لپاره، د کارخانو لپاره 7 روپۍ یا څه لږ زیات دا کنسیشن دی، رعایت ورکړی دی. خو خبره دا ده چې بجلی شته نه، که تا رعایت ورکړی دی نو په کار خو دا ده چې د بجلی ترسیل هم یقیني شي. چې بجلی وي نو خلکو ته به سهولت راشي، چې بجلی نه وي نو که بجلی مفت کې نو فایدې څه ده. نور کله به بجلی وه نو قیمت هم کم و، خلکو ته به ډېره زیاته اساني وه. نو ما تاسو ته دا وایي چې ګرمي ده، ګرمۍ کې قدرتي کار دی، ماشي هم ډېر زیات راشي، مچان هم راشي، خلک تنګوي. او بل په ګرمۍ کې اکثر فریجونه بیا کار پرېږدي نو د خلکو د خوراک ضرورت سامان چې دی هغه پکې هم څښا شي. نو عام خلک چې دی هغه ډېر زیات په مشکل کې، ډېر زیات مشکلات دي. او تاسو ته دا پته ده چې بجلی په څومره 4-5 روپۍ یونټ باندې جوړېږي او هغه مونږ واپس په 40 واله د شپېتو پورې په یونټ مونږ 80 روپو پورې یونټ مونږ واپس اخلو. نو یو خو دا ظلم دی د عوامو، د خلکو همیشه د مطالبه چې حکومت دې سبسیډي ورکړي، حکومت دې رعایت ورکړي په بجلی کې، چې هډل پاور په ارزانه جوړېږي نو په ګرانه باندې خپلو عوامو له ولې واپس ورکوي. ډېر خلک چې دي هغه خاص کر هغه خلک چې د هغو سره پیسه ده، چې هغو خپل متبادل سهولتونه پیدا کړو، سولر سیسټم یې ولګولې، خو هغه د هر چا د وس کار نه دی. د 2 لکو نه واله د بره چې څومره هم ته د چا وس وي، د چا ضرورت وي، د هغې مطابق سولر پینل لګوي قیمتي او هغه کارخانې پې خلک چلی، خو چې د چا سره پیسې. نو چې یو څه غریب سړی او د هغه بل هم نشي ورکولی او بجلی ګرانه هم وي او سولر پینل هم نشي لګولی، نو به څنګه په دې ګرمۍ کې ګزاره کوي؟ واړه ماشومان یې، زنانه یې، بیماران پکې ډېر زیات په مشکل سره ګزاره کېږي. نو نن د دې ویډیو مقصد زما دا دی چې وزیر اعظم کوم اعلان کړی دی د بجلی ارزانولو، نو زه په خپل ځای باندې دا اپریشیټ کوم. دا نه چې هغه قوم له څه خصوصي رعایت ورکو. د 2022 نه تر اوسه پورې 2025 پورې تقریبا 18 روپۍ یو یونټ ګران شوی دی، حکومت ګران کړی دی، مرکزي حکومت. نو که په 18 روپو کې 7 روپۍ خلکو ته واپس رعایت میلاو شو نو دا څه غټ رعایت نه دی. نو یو خو حکومت له پکار دا ده چې کوم د 2022 نه دېخوا څومره بجلي ګرانه شوې ده نو چې هغه واپس شي، هغه فیصله واپس شي، خپل زوړ حد له لاړه شي. بل دا چې د بجلی ترسیل یقیني کړي، خاص کر د شپې ټایم کې
چې خلک آرام وکړي د هغې دیاړیماري عاجزاني هغه ځان له سولر پینل نشي اخیستی نو چې بجلی راځي هغې به لږ په سهولت په سکون باندې په جوماتونو کې اکثر وبني خلک چې اودسونو کې ورته مشکلات دي د څښلو د اوبو مشکلات دي تاسو ته پته ده چې خلک چیرې زیات انحصار په ټیوبل باندې کوي د ټیوبل اوبه چې هغې ته نه رسي نو بیا چې د چا کره بوري خلک ځي او د هغې نه په بالټو کې اوبه راوړي نو ډېر زیات په مشکلاتو سره هغې سري نو حکومت چې دی که وغواړي نو زه وایم چې حکومت هر څه کولی شي موږ پخپله د دې خبرې ګواه یو چې کله حکومت اعلان کړی دی چې د اختر په موقع کې یا په محرم کې یا داسې خاص موقع چې دي چې په هغې کې به بجلی شپه ورځ ملاویږي بالکل کړی ده هغې کې بیا بانې نه وي کله نه کله چې خلک ډیمانډ وکړي چې موږ ته د بجلی ترسیل یقیني شي نو دا بانې افسران کوي چې دلته خو چې کوم ډسټریبیوشن سیستم دی زمونږ د بجلی تارونه دي نظام دی نو وایي دا کمزوری دی که مونږ بجلی را پرېږدو نو دا یې برداشت کوي نه او ټرانسفارمر یې سوځي ترسیلي نظام چې دی هغه متاثر کېږي نو د اختر په موقع یا په محرم کې ولې نه متاثر کېږي د دې مطلب دا دی چې د افسرانو په ژبه کې په خبرو کې په الفاظو کې تضاد دی نو یو خو دغه تضاد دی ختم کړی شي د بجلی ترسیل دی 24 غنټې که 24 غنټې نه وي نو څه ټایم خیر دی په هغه ټایمونو کې چې کوم ځای کې وخت کې ضرورت ډېر زیات نه وي نو هغه د لوډ شیډینګ یا تاسو ته لوډ منیجمنټ وایي خیر دی هېڅ خبره نه ده خو چې کوم وخت سخت دی د ضرورت بیا د پخلي په وخت کې نو هغې کې پکار دا دی چې خلکو ته دا سهولت میلاو شي او په رعایت باندې میلاو شي او که کوم ځای کې سیسټم خراب دی ډسټریبیوشن لاین ټرانسمیشن لاین نو پکار ده چې حکومت هغه اپډیټ کړي ځکه چې 45 روپۍ یونټ جوړېږي او 50 د خلکو نه اخلي نو ظاهره خبره ده چې ډېر غټ انکم ګورنمنټ ته کېږي واپډا ته کېږي او چې کوم ډسټریبیوشن پاور کمپنیز دي ډیسکوس چې ورته وایي هغې ته کېږي فایده نو پکار ده چې سیسټم هم اپډیټ شي نو زما دا یو څو ماته ګوډې خبرې وي امید دی چې دا ستاسو خوښې شي زما همیشه دا ریکویسټ په ویډیوګانو کې په خبرونو کې چې حکومت د بیلونه چې دي دا محدود کړي په بیلونو کې چې کم د ټلویزیون بل راځي یا پکې جوماتونو کې کم بیلونه راځي هغې کې هم لږ رعایت ورکړي خلکو ته ځکه دا زموږ عبادت خانې دي نو که هغې کې عوامو ته لږ سهولت میلاو شي نو اول لوډ شیډینګ دې منیج کړی شي چې کم شي لوډ شیډینګ کم شي او وولټیج ختم کړی شي وولټیج چې کم فلکچویشن کېږي هغه اکثر د فریجونو وسوځي د خلکو پنکي وسوځي نور سامان چې دی هغه وسوځي د دې فلکچویشن په وجه باندې فلکچویشن چې کله بجلی زیاتېږي کله کمیږي نو دغه مصیبت راولي نو که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو دا شیر کوئ لایک کوئ او علي باچا ټي وي سبسکرایب کوئ او بله ایکن ورسره ضرور پریس کوئ چې تاسو ته تازه ترین ویډیوګانې راځي زه نن ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان الله ښه دعا بدلره